د هر څیز نه لوی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک حدیث کې فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. که د دې ټولې دنیا آبادیم د الله ذکر او د الله نوم دی. نو تاسو ته نن زه دوه خبرې کوم. یو دا چې د الله د ذکر او د نوم څومره لوی اهمیت او څومره لوی برکات دي، او دویم د الله ذکر څه ته وایي. زما ورونو، د الله ذکر او د الله یاد دا هر هغه څیز ته ویل کېږي چې په کوم څیز باندې سړي ته خپل الله یادېږي. دا حدیثو کې په دعا هم د ذکر نوم راغلی دی چې سړی د الله نه سوال کوي او دعا کوي. دې ته هم د احادیثو کې ذکر ویلی شوی دی. ځکه دعا چې سړی کوي نو سړي ته الله را مخکې شي، الله را یاد شي او د الله نه بنده سوال وکړي. په قرآن شریف باندې مطلق د ذکر شوی دی. ځکه قرآن شریف د الله د یاداشت او د الله انسان ته د را مخکې کېدو او د انسان د الله طرف ته د توجه لوی ذریعه ده. او کلمه د لا اله الا الله دو تم افضل الذکر ویلی شوی دی چې په عام و نفلي ذکرونو کې لا اله الا الله بې ذکر دی. ځکه دا الله سړي ته را مخکې شي د الله وحدانیت، نو دی وایي چې لا اله الا الله د خدای نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. که ته سبحان الله وی که الحمدلله وی، حتی کې چې سړی منځ کوي منځ دام د خدای ذکر دی. اقیم الصلاة لذکری. الله قرآن شریف کې فرمایي چې کله زه در یاد شم زما د یاد د پاره په مانځو درېږه. نو په منځ باندې اطلاق د ذکر شوی دی. نو هر هغه څیز چې د کوم څیز د وجې نه د سړي الله ته توجه پیدا کېږي، که قرآن شریف دی، که لا اله الا الله دی، که سبحان الله دی، که لا حول ولا قوة الا بالله دی، که منځ دی، که دعا ده، په دې ټولو د ذکر اطلاق کېږي. ذکر یوازې دا نه دی چې سړی صرف لا اله الا الله وایي یا صرف د الله نوم اخلي الله وایي. دې پورې ذکر مختص دی، دام ذکر دی، بهترین ذکر دی. خو هر هغه څیز چې د کوم څیز په ذریعه باندې ستا الله ته توجه پیدا شي او ستا په زړه کې د خدای پاک سره تعلق جوړ شي، بس هغې ته ذکر ویل کېږي. د دې ذکر فضیلت څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو ځای کې بندگان را جمع شي او الله یادوي. برما د تمخ کې وې په دام معنا ده چې الله یادوي. څه معنا؟ لا اله الا الله وي، سبحان الله وي، لفظ د الله وي، الله الله وي، د قرآن شریف تلاوت کوي او درس کوي. بلکې حدیث کې یتدارسونه لفظ راغلی دی. د الله احکامات یو بل ته بیانوي، د الله احکامات یو بل ته ذکر کوي. دا ټول د الله حکمونه که څوک درس و تدریس کوي نو دام د الله د یاداشت او د الله پاک د توجه الله ته یو لوی ذریعه ده. دا خلق ناست دي او الله یادوي او درس و تدریس کوي. یو روایت کې راځي د خدای احکامات یو بل ته بیانوي، نو فرشتې راکوزي شي او فرشتې د دې خلقو نه ګیر چاپېره تو شي او دا فرشتې دومره ډېرې وي چې دا د اسمان د غاړو ته ورسیږي. نو چې کله دا مجلس ختم شي د ذکر، نو الله د دې فرشتو نه تپوس کوي. الله خبردار د حدیث کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي خو دې کې د الله یو حکمت او فلسفه ده. نو الله د دې فرشتو نه تپوس وکړي تاسو چېرته تللی وی؟ او دا فرشتې یو بل راغواړي. ګورئ حدیث کې هم دقسې راځي چې د الله ذکر کېږي. د فرشتو مخصوصي طبقې دي. بعضې فرشتې د انسان په حفاظت باندې مقرر دي، د انسان حفاظت کوي. بعضې فرشتې د انسان اعمال لیکي، کرام الکاتبین، یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته ناسته زموږ نیکۍ او بدۍ او ګناهونه او نیکۍ لیکي. بعضې فرشتې په باران مقرر دي، بعضې په زول او په طوفان مقرر دي، بعضې د خدای په رحمتونو او برکتونو مقرر دي، بعضې د خدای په قهر او غضب مقرر دي چې په دې بندګانو د خدای آفتونو او قهرونه راوړه.
بعضې په دې مقرر دي چې کوم ځای د الله ذکر کیږي د الله یاد کیږي نو هلته کې تاسو لاړ شئ ورسره کښېنئ دا فرشتي یو بلبلي راشئ هلته کې ذکر شروع دی هلته درس شروع دی ګوره ما وایي چې درس ته هم ذکر وایي هلته د قرآن تلاوت شروع دی دا هم د خدای یاد سړي ته مخکې کوي نو جدي راشي او کینی الله خوري شي ولار شي نو الله وی کیف ترکتم عبادي زما بندگان مو څنګه پرېښودل بندگانو زما څه کول وی الله مونږ خو ورلو نو ذکر و اذکار یې کوو لګي ورته یې یادونه دا مونږ چې لګیا یو څه تقریر کوو دا هم د خدای یاد دی زه خدای یادوم او تاسو الله اورئ دا هم پکې داخله ده رب العالمین ستا ذکر یې کو الله ته بیا تپوس کوي غوښتلې څه وی الله ستا جنت یې غوښتو اکثر چې سړی د عبادت نه فارغ شي د ذکر نه د درس و تدریس نه تقریر وعظ نه نو بیا د خدای نه جنت غواړي الله ستا جنت یې غوښتو څه نه امان غوښتو د څه نه امان غوښتو الله د دوزخ نه امان غوښتو الله دې تپوس کوي چې زما جنت یې ډېر زیات غوښته وي او وی دي زما جنت لیدلی دی نه الله لیدلی نه دی خو بیا هم ستا جنت یې غوښته وی څنګه حال به وي که زما جنت یې لیدلی وي نو بیا به یې څه حال و جنت یې لیدلی وي نو بیا به یې څه حال و الله وی که ستا جنت یې لیدلی وي نو بیا خو به یې ډېر زیات چغې والی او جنت به یې غوښته بیا خو به یې ډېر شوق سره جنت غوښته وی زما دوزخ د څه نه امان غوښته وی د دوزخ نه وی زما دوزخ یې لیدلی دی وی نه لیدلی خو یې نه دی وی که لیدلی وی بیا به څه وه وی الله که ستا دوزخ او اور یې لیدلی وی نو بیا خو به یې ترې ډېرې چغې والې او ډېر امان به یې ترې غوښته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ترمذي شریف کې حدیث دی چې الله کله جنت پیدا کو دوزخ نو جبریل علیه السلام ته یې ورشه دا جنت وګوره نو چې هغه لا او چکر یې پکې ولګو او راغی الله ته تپوس کړو جبریله جنت دې څنګه ومونته وی الله ډېر ښشته نعمتونه دي پکې ډېر مزېدار دی وی خلک به وله راشي که به رانشي الله که چا مو واورېده لیدل خو څه کې خو که د جنت دا خوشحالۍ چا مو واورېدلې څوک به هم بار پاتې نه شي ټول به ورته دننه شي خوشحالي خو د هر چا خوښه ده الله دې ولې موږ بوځي نو چې دی ووی نو بیا ته الله دا منځونه او دا اعمال او روجې دا عبادتونه دا سختۍ چې انسان په مکلف دی دی ته ګیر چاپېره تاو کړه دی ته تاو کړل ګیر چاپېره دا چې څومره انسان نیکي کوي نیکي خو په دنیا کې سخت کار دی احسان کار خو نه دی وی ته ورشه اوس وګوره نو چې بیا ورته نو چې د جنت د ګیر چاپېره کمې لارې وی خو سختې وي مونځ به کوې اوړي کې روژه به نیسې صدقه به ورکې زکات به ورکې دینداری به کې دا خو ظاهر کې لږ سخت شی دی وی څه دی حال دی اوس وی الله اوس یریږم چې څوک به م وردننه نشي لاره ورته سخته ده بیا ورته وی ښه د دوزخ ورشه وګوره څنګه دی نو چې جبریل علیه السلام ورغی او دوزخ کې وکتل وی څنګه دی ومونته وی الله دومره خطرناک او سخت عذاب دی لیدل خو څه کې خو که چا واومرېده څوک به وردننه نشي څوک به هم دې له رانشي خو غرغنډې دي هغې کې خو ماران دي لړمانان دي حدیثو کې راځي هغې کې خو نوونه وینې ژبې او بویونه دي هغې کې خو سخت غنې او ازغي دي پکې او لوی اور دی پکې څوک به هم دې له رانشي بیا ورغې ورته یې الله ته دا خواهشات ته وکړل دا چې کوم سړی د خواهشاتو په طلب کې شي دا بدعملي شوه دا حرام خوري شوه دا اوزګارې منډې تړلې شوې او دا خوشې لوفرۍ شوې چې د انسان په دنیا کې ورپسې په منډو دی دا خواهشات نفسانیت یې ګیر چاپېره تاو کړل وی زه ورشه اوس یې وګوره نو چې ورغې په هغه خواهشاتو الله وی لارې ته ګیر چاپېره هغه جوړې شوي دي چې یریږم چې ټول به دې اور ته وردننه شي ځکه دې لارو ته به خامخا ورځي دې خواهش له به خامخا ورځي دې خواهش له دې له او چې دې له ورغې دا خواهش خویدان کې دی خو چې ورغې په یو ټس باندې دوزخ ته ورغلي یریږم الله چې د دې خواهشاتو د برکت نه دا خلک ټول دوزخ ته داخل نشي نو الله د دې فرشتو نه تپوس کوي چې دا جنت غواړي زما جنت یې لیدلی دی وی نه الله وی که لیدلی وی بیا خو به یې ډېرې چغې جنت پسې واله بیا به یې ډېر غوښته څه نه امان غواړي وی د دوزخ نه وی دوزخ یې لیدلی دی وی نه الله وی که لیدلی و بیا
وی بیا خو به یې ډېر امان غوښته. رب العالمین فرمایي واورئ ګواهان شئ تاسو چې دغه خلک چې دا زما یاد ته راغونډ شوي دي او ما یادوي دې خلکو چې څه وغوښتل او ورکوم چې څه نه امان غواړي هغې نه امن ورکوم څه غواړي هم ورکوم او څه نه امان غواړي هغې نه موله امن ورکوم نو یو فرشته وی الله وی فلانکې خو په لاره تېرېده هسې ورسره کېناسته لاره باندې تېرېده هسې ورسره دننه کېناسته رب العالمین فرمایي هم القوم لا یشقا بهم جلیسهم دې سره چې هسې م څوک کېناسته دا م ورسره نه سپېره کوم دا م ورسره بخم زمونږ په دې درس و تدریس کې باباجي چې دلته به درس کو نو بعضې دوستان د دې ستاسو د دې کلي بعضې مشران ابو سراسې ډډې به یې والې وې سنو ته یا چې مونږه اوس هم درس کو سیفالدین کاکا خدای دې وبخښي محمد سید حاجي صاحب خدای دې وبخښي دا باسې ورسره نور هم څه مشرانو اوس هم چې مونږ درس کو نو بعضې دوستان په درس نه پوهېږي زمونږه هسې راشي او ډډې یې والي او زه چې دا حدیث لولم نو زه وایم د ملګرو ته یم ګوره دا خلک پکې دي در سره دی خو لکه راغلی په شوق دی پیږو که نه پیږو خو په شوق راځو او در سره کینو نه چې په لاره هم څوک تېرېږي او هسې م کېناسته یاره هسې دې خلکو سره کینم نو الله فرمایي د دغې خلکو د برکت نه چې دا هسې ورسره کېناسته دا م نه سپېره کوم دا به م ورسره جنت ته لیږم رو الله یادول په زړه کې دا د مسلمان دپاره ډېر لوی غنیمت دی مونږ خپل رب پرېښی دی مونږ خپل رب پرېښی دی حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو یوسف یې خاص شاګردو نو هارون الرشید امام ابو یوسف لا یو منصب د قاضي القضات ورکه چیف جسټس یې وګرځو د ټولې بادشاه مشر قاضي چیف جسټس ویې ته ما چیف جسټس کړی هغه راغی د خپل استاد لا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لا یې صاحب څه وصیت راته وکړه ځکه ما ته خو لوی عهده میلاو شوه لوی منصب میلاو شو زه نصیحت راته وکړه اوس که بل سړی وې څه بیا ورته وې هلکه ګورې چې فیصله کې انصاف کوه دا به یې ویلې هلکه ګورې چې فیصله کې نو قرآن ګوره حدیث ګوره هغې په مطابق کوه هلکه چې فیصله کې نو د مظلوم خیال ساته ظالم سره نور ظلم در نشي هلکه چې فیصله کې رشوت پکې وانخلې ګوره د وصیت خو همدې ته ویلې کېږي امام ابو حنیفه ته خپل شاګرد معلومه رحمه الله هغه ته پته وه چې انصاف خو به دې خامخا کوي ما سره ماشوم ډېر شوی دی د هغه عقل او پوی هم ما ته معلومه ده چې به د قرآن او د حدیث په رڼا کې فیصلې کوي اما ته معلوم دی چې هغه به د ظالم مرسته نه کوي د مظلوم سره پوره همکاري به کوي نو دغه وصیتونه یې ورته ونه کړل ورته وایي ابو یوسف یعقوب یې نوم و ابو یوسف یعقوب چې کلم تاله فیصلې والا راشي او درته کینی او یا یو مجلس کې ناست دی نو شونډې د خدای په ذکر لقوه د خدای ذکر کوه هلکه عجیبه فلسفه یې ورته وښوله چې خلک راشي او هلکه زمونږ قاضي صاحب ګوره فیصلې ته ناست دی بیا هم خدای یادوي د خدای ذکر کوي زمونږ قاضي صاحب دلته ناست دی د مدعي خبرې اوري او د مدعي خبرې اوري هغې ته متوجه دی او بیا هم خدای یادوي یاره د خدای دا ذکر ډېر لوی اهمیت لري نو ستا نه به نور خلک چل زده کړي او د خدای ذکر به شروع کړي د خدای نوم او د خدای ذکر دا جناب ډېر لوی برکتي شی وی او چې خدای نوم دی ذکر د شروع کو نو خدای سره به دې داسې جوړ پیدا شي داسې جوړ دا مونږ ولې د خدای نه لري دنیا طرف ته توجه د منډې تړلې دي مونږ خدای نه یادو ګوره رب العالمین فرمایي حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغې ته وایي چې نبی علیه السلام د الله نه نقل کوي حضور پاک فرمایي چې الله فرمایي ای بني آدمه ما یاد که زه به دې یاد کم که ما په زړه کې یادی پټ زه به دې پټ یادوم او که ما په ډله کې یادی نو زه به ته د انسان ډله کې ما یادی زه به تا په بهترینه ډله کې یاد کم چې هغه د فرشتو ډله ده او بیا فرمایي الله ای بنده ما ته چې ته نږدې کېږې زما په ذکر به را نږدې کېږې نو که ته ما ته ځان یو لیش را نږدې کړې نو زه به درته یو ګز در نږدې کېږم او که ته ما ته یو ګز در را نږدې کړې نو زه به درته 2 ګزه در نږدې کېږم او که ته ما ته ورو په قلاره راځې نو زه به په منډه درځم الله دومره خوشحالېږي
نو خدای مونږ پرېښی دی دنیا ته توجه پیدا کړې ده نو په دنیا کې غرق او پرک یو په ټینشنونو پریشانو کې پراته یو ته خدای ته متوجه شه هر څه به درنه هېري بیا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکي وی دا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه نه د هغه نه ما جلالین شریف وی جلالین شریف داسې د دې عربۍ یو اسان غوندې مختصر تفسیر دی دا مو د شیخ الهند صاحب نه وی وی چې دام ته وی نو یو ځای کې م تکرار کو دا طالبان لګی او یو بل سره سبق اړی دې ته تکرار وی او دا دی ورته ریویژن وی دا یو بل سره چې لګی او دا خپل زوړ سبق د استاد نه کم ویلي او دا یو بل سره اړی راړی چې هیر مو نشي دې ته تکرار وی لكل شيء باب وباب العلم التکرار دا طالبان وی د هر شوي دروازه او د علم د حاصلېدو غټه دروازه تکرار دی چې سړی د استاد سبق یو بل سره اړی نو دی وی چې دا جلالین شریف چې کوم سبق هم د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه نه وی نو هغه لګیو مونږ یو بل سره اړو وی په یو ځای نه پیدو پی نه شو وی زم لګیم نه پوهېږم او زما ملګري ته ویم چې لکه دا ځای هغې پې نه پوهېږي نه زه پوهېږم نه پې هغې پوهېږي استاد دی چې تقریر کړی دی خو مونږ نه خو هیر دی وی بیا مو وی چې سار له به د شیخ الهند صاحب نه تپوس کو خو مونږ وی دا قانون دی چې نوی سبق هله سړي زده کېږي چې زوړ سبق ورته یاد شي بعضې ځای کې د نوي او د زوړ منځ کې یو ربط وي هغه زوړ سبق د دې نوي سبق باندې موقوف وي دا نوی سبق پرې زوړ موقوف وي نو چې هغه زوړ تمهید یا هغه زړې قیرې درنه یاد یېرې پاتې شي نو وروستو سړی هسې بیا استاد صاحب غوږ نیولي او پوهېږي نه دا به څنګه چل کو شیخ الهند صاحب خو دې وخت یوزګار نه دی او دا خو ماسخوتن دی وی ټولو شاګردانو ملګرو زه مقرر کړم چې داسې کار به وکړي چې سار وختي به لاړ شي او چې کله شیخ الهند صاحب د سار مونځ وکړي نو ورته به کښېني نو کې به نه نو تپوس به ته وکړي چې صاحب په دې ځای نه یو پوه شوی نو ته بیا د هغه نه زده کړې نو بیا به راشي مونږ سره بیا سبق والی نو بیا به درس ته ځو دا تله خو وروستو راځي وی ما وی چې ښه ډېره ښه وی سار چې لالم شیخ الهند صاحب جومات ته مانځله ورسېدم او سار مونځ مې ورپسې وکړ کتاب مې اوس ترخ کې نیولی دی وی چې کتاب مې ترخ کې نیولی دی او څنګه د مانځه نه فارغ شم او ما بیا کتاب د مانځه نه پس یو ځای کې ایښودی و مانځه نه مخکې کتاب پسې لاړم نو شیخ الهند صاحب جومات سره خوا کې یو کوټګۍ وه خانقاه وه هغې ته فورن بیا ننوتی او ځان پسې کونډه لګولې وه هغه به دا قانون و چې د جمعه نه پس خو خدا د بهتره چې کوم ځای کې سړی مونځ وکړي او هغه ځای کې د اشراقه پورې کینی او د الله یادوي خو هغه به میلمانه م راتلل طالبان به م راتلل نو هغه به یې خپل ذکر ته نه پرېښود نو د هغه قانون به دا و چې هغه به څنګه سار مونځ وکړو نو یو کوټګۍ و هغې ته به ننوته یو خانقاه او هغې کې به یې کونډو لګوله د خدای ذکر به یې کوو تر اشراقه پورې وی چې ما تر څو جلالین شریف کتاب راغېشته نو دی رانه هغه کوټې ته بیا ننوتې کونډې لګولې یا خدایا وی ځان مې ډېر ملامته کړ چې ټول ملګري ستا په انتظار به اوس به ناست دي چې دی به راشي استاد نه به یې سبق زده کړي او زه به ورسره تکرار وکړم او منځ کې ما نه دومره ناراستي وشوه چې شیخ صاحب رانه بیا فورا کوټې ته ننوت وی زه د کوټې د دروازې خوا کې ودرېدم او د خپل نفس له زور ورکوم چې تا له زه له کلوم د زور در کوم څادر هم درته ناچومه او په کښېنم هم نه دقې پورې به ولاړ یم تر څو چې زما شیخ د کوټې نه نه راوتی او دې پورې به ولاړ یم او چې دوی څنګه راوځي نو ما به وویني کتاب مې ترخ کې دی ما نه به خامخا تپوس کړي چې اشرف علي څه کوې نو زه به یم چې صاحب په دې ځای نه یم پوه شوی ما به پوه کړي نو چې شیخ صاحب کور ته ځي او مدرسې ته راځي نو ما به خپلو طالبانو ته هغه ځای بیا ښولي ملګرو وی چې د دروازې خوا کې ودرېدم نو شیخ الهند صاحب دننه لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله لګیا دی په او داسې انداز سره کوي چې هغه اواز د ذکر زه دروازې سره اورم لا اله الا الله وی یخني مې کېده وجود مې لچېده او څادر مې غورځولی کمبل مې غورځولی چې د خپل ځان له زور ورکوم چې ولې مانه ناراستي وشوه و لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله وی قسم دی چې ذکر شیخ الهند کوي او خوند یې ماله دومره راکړی دی چې زه په خپل یخنۍ نه پوهېږم ذکر کې خو یو خوند دی قرآن حکیم کې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب
د زړه اطمینان د خدای په ذکر راځي. لګیا دې ذکر کوي او خوند یې ماله راکړی دی. وی دا تقریبا 1.5 غنټه خوشا کم و بیش یا 1 غنټه هر څومره ټیم کې دی د خپل ذکر وکړو او دی لا اله الا الله وی زه بار لګیم ولاړم په یخنۍ نه پوهېږم. خو چې څنګه یې د اشراق مونځ وکړو بار راووتو وی دومره د خدای ذکر کړی چې په هغه سخته یخنۍ کې د مخ نه د خولو قطار روان و. دومره زور سره د خدای ذکر کړی چې په ما نظر ولګېد اشرف علي څه کوي. ما صاحب پرون په سبق نه پوه شوی ټول طالبان په دا یو جمله نه دی پوه شوی. نو زه مقرر کم چې ته دا خو نن نوی سبق به راته وایي او زور مو نه دی یاد کړی. نو زه مقرر کم چې دا شی ته د مولانا صاحب نه زده کړه او بیا راځه مونږ ته یې واوروه. وی چې ښه وباسه کتاب. وی کتاب مې وویسته او دې لګیا شو تحقیق یې شروع کړو. دې ولاړ دی او زم وی قسم په خدای مولانا اشرف علي له چې خدای کوم علم ورکړی دا د ډېرو خلکو نشته. خلک په توک لګیا دی. د هغه کتاب وګوره د هغه فتاوا وګوره چې کوم هغه فتوی لیکلی دي. قسم دې د هغه په ډېرو جواب د فتو باندې خلک نه پوهېږي. داسې عجیبه علم هغه خدای پاک ورکړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او ډېر لوی صوفي سړی و ډېر لوی بزرګ انسان و ډېر عجیبه. هغه نه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسولی دی. د دغه زمانې مجدد و مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه. اصیب ته تعصب په نظر به نه ګورې. موږ خلکو کې دا نقصان دی چې موږ د تعصب په نظر بل ته ګورو. د هغه کتابونه وګوره د هغه فتوی وګوره د هغه د تصوف وګوره چې هغه څومره لوی صوفي او څومره لوی ذاکر تیر شوی دی څومره لوی شخصیت تیر شوی دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله ډېر لوی سړی تیر شوی دی جناب د خپلې زمانې. ما دغه نه اورېدلي وو د سرازلو د سابق صاحب نه. سابق صاحب د خدای پاک وبخي دا ما د هغه نه په خپله اورېدلي. وی موږ دارالعلوم دیوبند کې وو. نو مولانا اشرف علي صاحب خو په تانبون کې وو. نو موږ وی چې د هغه ملاقات ته ځو. نو یو زه شوم او یو د عمرزو د صاحبزاده صاحب شو عبدالباري جان صاحب او درې مې یو کس راته یاد کړه چې تاسو ته د هغه نوم نه نامناسبه ده. وی موږ درې کسان تانبون ته لاړو چې مولانا اشرف علي صاحب ملاقات کوو. وی موږ خو په شوق تلو خو چې دا کم درېم ملګري وو نو هغه وی چې مړه دا څه پیرانو میرانو پسې ګرځی سړیه. او بد یې د مولانا اشرف علي صاحب ډېر بد ووی ډېر بد یې ووی. دا ګورې الله ګواه کوم او په دې جومات کې ناست یم چې ما د سابق صاحب نه په خپله اورېدلي وو او دا هغه یوازې ما ته نه دی ډېرو خلکو ته ویلې وه دا خبره. د دې ګواه نور هم شته. نو دا یو کس دا درې ملګري زه قصدن نوم نه علم زه پېژنم خو نوم یې نه علم. دغه سړي د مولانا اشرف علي صاحب ډېر غیبت وکړ چې دا پیران میران دی او دا پیسو ته خلک ناست دي او دا لنګرې دي او ډوډو تر خلکو ناست دي او دا سله ځو او دلته خپل سبق به وایو سله ځو ډېر بد وي. موږ ورته وایو چې هلکه موږ خو د ملاقات په نیت ځو خو زه ته موږ سره ملګري مړه هسې خو به تماشا وکړې که نه. وی دا ډېر نازلن هم ځان سره سړی ملګری کړ. وی چې لاړو نو د مولانا اشرف علي صاحب اوقات ډېر قیمتي وو. هغه به فضول خبرې چا سره نه کولې نه به فضول مجلس کو. نو بار کې د هغه کم خاص مرید و نو هغه مونږ پوه کړو چې تاسو دننه ورننوځئ ابدا درې تپوس کوي. ابدا تپوس کی کون ہے کہاں سے آئے ہیں او کس لیے آئے ہیں سو کې د کم ځای نه راغلي او سله راغلي. نو تاسو به فورا جواب ورکوئ چې تاسو تیار یې وته. تاسو به فورا جواب ورکوئ چې مونږ فلان کیو تعارف پکوئ او د شریعت کې دقه دي چې یو سړی چاته لاړ شي خپل تعارف وکړي. دا مسله ده د دین. زموږ ډېر شاګردان یې موږ نه خو بیا اکثر یېري چې راشي موږ هم دې تپوس ونه کړو. موږ وایي هسې نه خفه نه شي هغه هم غږونه کړي نو 2-3 ګنټې را سره تېرې کړي او پته ونه لګي چې څوک او څوک نو. نو د دین مسله دا ده که ټیلیفون د چاته او که ځان بخی فلان کې او که خط چاته لیږي نو دا د دغه خط به نه لیږي نوم به لیکې فلان کې دا ګناه ده. او که چا سره ملاقات هم کې او تا پېژنې نو ځان وښایي زه فلان کې دا طریقه. نو اولا تپوس کی کون ہو ځان بخی چې څوک یې فلان کې بیا به کوم ځای نه راغلی نو ځان به وښایي فلان کې ځای نه راغلی. بیا به تپوس کی څه له راغلی نو که بیعت ورسره کوی نو ووایي چې موږ د سره بیعت کوو نو به بیعت ته سره وکړي. که وایي چې دعا له راغلی ما نو دعا به درته وکړي. که وایي چې هسې ملاقات له راغلی ما نو هسې به 2-3 خبرې سره وکړي. خو دا 3 تپوسه به دنه خامخا کوي. وایي چې موږ څنګه ورننه وتو مولانا اشرف علي صاحب وی فوراً تپوس وکړه کون ہے کہاں سے آئے کس لیے آئے دا دغه عادت و. موږ ورته وایو چې هم طالب علم ہے
طالبان ये और दारुल देवबंद से आए हैं, दारुल देवबंद न रागली और बगरज मुलाकात हाजिर हुए हैं, दे गरज लरागली की तासर मुलाकात हो खबर अखलास है का वे बेटे यहाँ वे के नास्तु वे कि सिंह मुन के नास्तु और द मौलाना अशरफ अली से उस माता मुकातल और अब्दुल बारी जान साहबजादा अब्दुल बारी जान से तो मुकातल और गदरिम ते मुकातल वे अल्लाह गवाह दे फौरन गदरिम तो सवी वे अगर उठो खबीस उठो खबीस उठो उठो खबीस पासा उठो खबीस बस नु खुपियो kana या सड़ी खो पलारम लग गया कि बदे सको और दागा रंग जल शो ये उठो खबीस फौरन सड़ी द मजलिस न पास मुंगो यरीदू पर पीदू शो दा कशफ की बादे ने कानो बुजुर्गानो था ये तो मुकाशफ वही कशफ की द जरूर अस्तरगे बांधे अगर सवीने के पदे स्तरगो मुंतखकारी अगी द ज़ो पस्तर को नजर लरी द ज़ो पस्तर को त पता लगी हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु पर मिंबर नास्ते पर मदीना मुनव्वरा के او یو سړی لېږلی دی یو لښکر یې لېږلی دی یو میاشت په مزل یو میاشت مزل او د هغې چې کوم کمانډر ان چیف و جرنیل هغه نوم ساریه و په منبر ناست دی او دې نه چغه وواله یا ساریتو الجبله الجبله ای ساریه غر نه ځان ساته تحذیر غر نه ځان ساته وی چې دا چغې وواله اوس خلک ناست دي په مسجد نبوي کې وی چا وی چې عمر بیمار کمزورې شوی دی ساریه خو لېږلی دی د یو میاشت په مزل تللی دی دومره لرې تللی دی یو میاشت لرې دی مدینې منورې نه یو میاشت په مزل او د دې چغې ورپسې وباسي چا وی نه چل خو پکې شته هغه لښکر چې کله د ساریه رضی الله عنه واپس شو نو چاته بیا تپوس وکړه یاره په پلانکې ورځ باندې تاسو څه اواز څه مسله وه وی په دغه ورځ موږ دشمن سره لګي او جهاد هم کوو کافر مخکې موږ ورپسې وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو ای ساریه الجبل الجبل غر نه ځان ساته وی چې دا اواز مې واورېده وی ما وی والله انه لصوت عمره قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی اواز د ملګري د مشر خو پېژندې چې زما اواز خو تاسو پېژنئ دا خو د عمر اواز دی وی چې مې غر ته وکتل د غر نه راباندې دشمن را روان دی اوس دوکه را سره کوي یو خوا دشمن مخکې شوی ځان سره په جنګ کړي یو غر نه راپسې بل دشمن دا روان و وی که د عمر وی چې هغه اواز مې واورېد مونږ غر ته متوجه شو هغې له م شکست ورکړه وی قسم دی که د عمر اواز هم نه وی اورېدلی نو مونږ به میان کې ګیرو دل شوي به ناس په مدینه شریفه کې دی او د میاشتې په مزل لرې لښکر ورته ښکاري او اواز ورته کوي اواز یې مغې ته رسېږي دې ته کشف وایي نو مولانا اشرف علي صاحب یخ صاحب راته په خپله وي وی هغه ته چې اټو خبیث پس وی سړی مجلس نه پاس خیر مونږ ته وی ملاقات وشو چې څه دعاګانې وغیرې راته وکړې راپاڅېدو وی سړی مې د مټه ونیو چې ودې لیدل مونږ درته نه وي چې سم شه وی چې اوس څه وکړم مونږ یې ویل بیا لاړ شه وی توبه بیا نه وردم بیا را سره بل څه چلونه دا دم لوی سړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله ډېر لوی سړی یو سړی د هغه نوم درته نه اخلم لوی عالم و هغه به ورته کافر وي مولانا اشرف علي صاحب ته به کافر وي مولانا اشرف علي صاحب شاګردانو ته وی دا فلانکې سړی شاګردانو ته وی سار لا وختي راشئ مانځله به بل خوا ځو سار وختي شاګردان بعضې رالل او وختي تهجدونه وکړل فورا لاړ او هغه ځای ته لاړ چې هغه چا به ورته کافر وي هغه جومات ته لاړ شاګردان وي صاحب دا ته څه کوي چپ هغه ملا صاحب پسې مونځ وکړه چې مونځ وکړو چې هغه ملا صاحب سلام وګرځو او مولانا شریف علي صاحب یې ولیدو او هم په لړزېدو شو چې که دا مناظرې له جوړ ما پسې را او طالبان هم ورسره دي هغه نه لاس ونیوه او یو طرف ته یې کېنو وی زه خبر شویم چې ته ماته کافر وې دې نه خبر شوی ما نو زه دې دپاره تا له راغلی ما که ما کې تا د کفر سلی دي ما ته وښایه ستا په لاس توبه وباسم او ایمان راوړم ستا په لاس ما کې که د کفر سي نو دا خو ډېره لویه خبره ده هسې نه زه خو ځان ته مسلمان ویم او تا په ما کې د کفر سلی دي نو ما ته ووایه چې زه فورا توبه وباسم ستا په لاس بیعت کومه اوس توبه وباسم هسې نه رښتیا زه کافر یم او چې ته دوزخ ته لاړ نه شم په غم ونړم هغه سړی وي صاحب معافي غواړم ما نه غلطي شوې ده زه معافي غواړم تا کې هېڅ د کفر خبره نشته تعصب د وجې نه لګیا
ملګري مې هم لګي او مشران مې هم لګي او موږ خو علم پکې وتې دي. بیا د مولانا اشرف علي صاحب خاصو مریدانو کې وګرځېد. ګوره داسې یو عجیبه خدای پاک هغه له یو صفت ورکړی و. نو مولانا اشرف علي تانوي رحم او علم دریاب و جي علم دریاب و مولانا اشرف علي تانوي. تاسو وګورئ دا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دا دواړه راوستل. استاد ملا محمود هغه کېنو او شاګرد محمود الحسن وی دته سبق شروع کا د انار د بوټي لاندې سبق شروع کو. هغه شیخ الهند نه خدای څوک جوړ کړل؟ مولانا اشرف علي تانوي شاګرد دی نمبر 1. واورا مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی جماعت کې کم مشر دی د شاګرد دی. مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه د شاګرد دی. مولانا حسین احمد دا ټول حسین احمد مدني، مولانا انور شاه کشمیری، مولانا شبیر احمد عثماني، مولانا خلیل احمد سهارنپوري، مولانا رشید احمد گنگوهي. داسې غرونه ته خدای پیدا کړ. غرونه نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې سړی حیران شي چې دې سړي نه خدای څونه کار اخیستی دی. او تحریک ازادۍ نن چې پاکستان او هندوستان آزاد دی، د تحریک ازادۍ سرخیل دا مولانا محمود الحسن شیخ الهند صاحب و. باچا خان خدای پاک دی وبخي د شیخ الهند سره به یو رابطه کې به دواړه یو بل سره. باچا خان او شیخ الهند تاسو تاریخ وګورئ په یو رابطه کې به دلته دا لوی تحریک چلولی دی د انګریز خلاف. او دا پاکستان او هندوستان که خدای پاک آزاد کړي دي د دې بزرګانو د برکت نه خدای پاک آزاد کړي دي. نو ځان له یو لوی تاریخ څخه ته مقراله بل ټیم به درته وویل. نو هغه شیخ الهند صاحب له خدای علم مولانا اشرف علي صاحب وی لګیا دی اوسه او دې خدای ګواه دی که په الفاظو پوهېږم او نه په معنا پوهېږم. وی ما ورته چې حضرت لږ را لاندې شه، ډېر بره پرواز دې شروع کړی، لږ را لاندې شه پوټې نه پوهېږم، لږ را لاندې شه. وی ښه اشرف علي وی بیا تحقیق دوباره شروع کو. وی چې دوباره تحقیق شروع کو نو اوس خو په الفاظو پوهېږم خو په معنا بیا نه پوهېږم. په الفاظو پوهېږم چې دې څه وایي، په معنا بیا نه پوهېږم. وی ما چې حضرت پوه نه شوم. وی ښه مولا اشرف علي اوس دې وخت کې د الله د یاد نه راپاڅېدم، نسبت مې الله سره دی. دې وخت کې د ما نسبت چا سره دی؟ الله سره. نو دې وخت کې چې د ما کوم مقام دی نو هغې نه ته فایده نشي اخیستی. درس نه پس راشه بیا به دې پوهېږم. او زه به درته اوس مثال د حدیثو په رڼا کې درکم. د حدیثو په رڼا کې به مثال درکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګیا دی او ذکر کوي. هر څه ذکر چې کوي الله ته پته ده. حضرت عایشه صدیقه ورله کشره بیبي ده او په ټولو بیبیانو کې د حضور پاک ورسره زیات محبت دی. وی چې ورلم نو ما ته نبی علیه السلام تپوس کوي من انتې څوک یې؟ ما وی انا عایشه، عایشه ما. وی من عایشه؟ عایشه څوک ده؟ ما وی بنتو ابي بکر د ابوبکر لور ده. وی من ابو بکر؟ ابو بکر څوک دی؟ ما وی ابن ابي قحافه د ابو قحافه زوی دی. وی بیا وی چې من ابو قحافه؟ ابو قحافه څوک دی؟ وی ویرېدم. عایشه بیبي وی چې دا خو زما هم نه پېژنې، زما پلار ابوبکر یې څومره د غار ملګری دی، لومبي ایمان یې پرې راوړی دی، ابوبکر هم نه پېژنې، د ابوبکر پلار هم نه پېژنې. وی ویرېدم نو ترې پاڅېدم. چې لږ ساعت تیر شو او د پیغمبر علیه السلام هغه انداز لږ راښکته شو، یو پوټې انداز بدل شو. بیا ورلم وی چې عایشې دلته راشه کښېنه ما سره. الله سره نسبت پیدا شو، جوړ پیدا شو. بیا دنیا پاتې بیا څوک نه پېژنې، پته نشته. بیا عایشه بیبي نه پېژنې، بیا حضرت ابوبکر نه پېژنې. دا پته چې عایشه د چا لور ده، د ابوبکر نه پېژنې چې دا د چا زوی دی، دا پته نه لګي. موږ نن دنیا سره دونه جوړ پیدا دی چې موږ نن خدای هېر کړی نه پېژنو خدای. صرف دومره پېژنو چې زموږ خالق او مالک دی او حقیقي پهچان چې د الله د ذات دی، حقیقي پهچان چې د الله د ذات دی هغې ته موږ هېڅ توجه ورنه کړه. پیسه ده او دولت دی او کارخانه ده او څه ورته ویلې کېږي ځمکه ده او فلان دی او فلان دې نه پیدا شي. صرف دغه یو شی دی. زړه ته توجه ورکړه، زړه پاک کړه. زړه زموږ زنګ دی، آلود شوی دی، زنګ شوی دی زړه. خدای په ګوره د خدای مهرباني درته ښیي، د خدای د معرفت
او د روحاني سیز تعلق د زړه سره دی، قلب زړه سره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الا ان فی الجسد مضغه، ستا په وجود کې د یو ټوکړه ده، اذا صلحت کې دا ټوکړه جوړه شوه صلح الجسد كله، ټول وجود بټی کی، و اذا فسدت او که دا ټوکړه خراب شوه نو فسد الجسد كله، ټول جسد وجود به خرابي. هغه ټوکړه څه ده؟ الا وهي القلب، هغه زړه دی د انسان، دارومدار د روحانیت او دارومدار د الله تعالی د تعلق چا سره دی؟ زړه سره. دا سترګې او غوږونه دا د هغې واسطې دي، دا اسباب دي، دا حواس زړه سره دی. زړه م زنګ کېږي. اوس ګوره وجود چې ناجوړه شي څومره ډاکټران دي او څومره داروګانې دي او څومره هسپتالونه دي. وجود چې ناجوړه شو د انسان د وجود دنیا سره تعلق دی، ډوډۍ په خوله کې ورچې او دسماتې کې، نو وجود چې ناجوړه شو څومره ډاکټران دي وایه. یو د که سترګې ناجوړه شو سترګو ځان له ډاکټر، که غوږونه پې بیماري راله د غوږونو ځان له ډاکټر، که مرۍ کې بیماري راله بل ډاکټر، که خوله کې بیماري راله د غاښونو دی بل ډاکټر، که ژبه کې دې راله بل ډاکټر، که سرمن کې دې راله بل ډاکټر، شمېره اوسه، که په هډوکو کې دې راله بل ډاکټر، که پټو کې دې راله بل ډاکټر، که ګردو کې دې تکلیف دی بل ډاکټر، که د اینې تکلیف دی جدا ډاکټر له به منډې وي. او که چېرته بالفرض د انسان د پړپوس تکلیف دی بل ډاکټر پسې به منډې وي. دنیا بدن تعلق دی دنیا سره دی، ډاکټران دې څونه دي؟ یو له لاړې ابوی دا زما کار نه دی شو پلانکي ډاکټر له لاړ شه، بل بوی دا زما کار نه فلانکي ډاکټر له لاړ شه. او داروګان څومره دي؟ زه رښتیا ووایه، د دارو یو سټور ته لاړ شه نو ته به په یو ورځ کې دا داروګان وشمېرلی شي چې څومره دلته پراته دي؟ نه. و اکسرې له به ځې، و لیبارټرۍ له به ځې، بل خوا بل خوا. د دنیا نظام لا چې خدای کم ډاکټران پیدا کړي دي هغه دومره دي چې د شمېر نه وتی، او چې کوم داري والا پیدا کړي دي هغه دارو باندې پیسې دې څونه لګي ځه، او ډاکټر له به څونه پیسې ورکړي، اکسرې او لیبارټرۍ باندې به څونه پیسې لګي. لیکن د اخرت تعلق چې د کم شي سره دی هغې ته څه ویلې کېږي؟ زړه. هغې ته څه ویلې کېږي؟ زړه ورته ویلې کېږي. او د زړه بیماری کې راله د هغې علاج ډېر پوټی نه دی، او یو ډاکټر سره د هغې علاج دی چې هغه ستا استاد دی یا ستا پیر دی یا ستا مشر دی او روحاني مشر دی. هغه او علاج یې څه شی دی؟ داروګان ډېر نه دي، یو د خدای ذکر، بس ختم. ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید. نبی علیه السلام فرمایي دا زړونه هم زنګ کېږي لکه اوسپنه چې زنګ کېږي. نو صحابه ته تپوس کوي وما جلاؤها یا رسول الله، د دې صفایي به پسې کېږي؟ دا جلا یا جلا صفایي به پسې کېږي؟ قال کثرت ذکر الله، د الله په نوم باندې ذکر وکړه زړه پاک شو. یو معمولي ډاکټر دی د جومات استاد نه تپوس وکړه صاحب زړه مې پسې څپا کېږي، ابوی ذکر کوه. خپل پیر نه تپوس وکړه ابوی ذکر کوه. خپل استاد نه تپوس کوه پسې څپا کېږي. نه فیس غواړي، نه لیبارټرۍ شته، او نه الټراساونډ مشین نه تلل شته دی، او نه د دنیا پیسو ته او داروګانو ته حاجت شته. چې کوم شي د خدای د پیژنګلو ذریعه ده په لږو پیسو د هغې څپۍ راتلی شي، او چې کوم شي د دنیا د تعلقاتو څیزونه دي نو ګرده ډاکټرانو پسې ځه. په دې ډاکټرانو ښه نه شومه هلکه هغه دغه له به لاړ شم، حکیمانو له به لاړ شم، په حکیمانو هم ښه نه شومه نو هوموپیتک والا له به لاړ شومه. نو چې دا ګوره ته دنیا ته وګوره او آخرت ته وګوره، د خدای پیژنګلو په ډېر اسانه کېږي، خو مو خدای هېر کړی وي، بلکل هم خدای له توجه نه ده ورکړې. ورونو د خدای ذکر الله الله وایه. د دې ټول د انسان وجود د دوو څیزونو نه جوړ دی، یو ته بدن وی بل ته روح وی. که دی بدن کې دا روح وي دی بدن ته جمدی وی، او که روح پکې نه مړې دقه بدن دی خو چې روح تی وته او اعلان به وشي فلانکي وخت کې جنازه ده، بس بیا اکثر داسې وشي چې جنازه ورته مخکې کي، او بیا دا نه وایي چې فلانکي یې راواغېسته، بیا وایي جنازه یې راواغېسته، جنازه تیاره شوه، خدای وبخښه جنازه یې مقبرې ته یوړه، نوم هم لاړ بدل شو. او هغه د عزت سړی، د عزت زوی، د عزت پلار، د عزت رور چې ساعت یې ووتله بیا خاورو ته ځي. دا نه چې دلته به لاندې اسپنج پروت وي او دلته به فوم پروت وي او په قبر کې به ورته ایر کنډیشن، دلته خو ایر کنډیشن لګېدلی و او دلته خو ګرم هیټر لګېدلی و، هلته ایر کنډیشن هیټر بیا نشته دی.
پته ولګېدله چې دا بدن د انسان اصل شی نه دی، اصل څه شی دی؟ روح. روح پکې و، د عزت و سلام علیکم به ورته وي. روح پکې و نو کمبل به پیچو، روح پکې و نو ایسی دی ورته لګو، روح پکې و نو موټر کې دی کېنو، روح ووت بس جنازې کټ کړې. کفن خبره خلاصه شوه. اصل روح دی. روح د دې روح په وجه دا بدن جمدی دی او عزتمند دی. دقه رنګې زما وروڼو د دې دنیا هم یو روح دی. هغه روح د دنیا څه شی دی؟ د الله نوم، د الله ذکر. د الله نوم چې تر څو په دې دنیا کې وي، دنیا به جمدی وي. او چې د الله نوم ته ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه د خدای نوم اغشتي چې قیامت به نه راځي. او چې کله د خدای نوم ختم شو نو دنیا به مړه شي، قیامت به راشي. قیامت چې راغی سکندر ختم، مړه شي کنه. د خدای نوم الله، لا اله الا الله، دا د دې ټولو کائناتو روح دی. روح. او نبی علیہ السلام فرمایي وی کم انسان چې ذکر کوي او کم چې ذکر نه کوي، د دواړو دا فرق دی چې دا ذاکر جمدی دی او چې دا نه کوي دا مړی دی. ذکر کوي زما مونږ دا ژبه په دا غیبتونو ستړې کړه، دا ژبه مونږ په ګپ شپ ستړې کړه. لاس کې تسبیح والا او په لاره ځې او که داسې ځې او په دې ګوتو باندې خدای یاد کا، والله دغه شی دې پکارېږي. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، یو حدیث پاک ته حضور پاک فرمای وی مال د دو سیزونو ذمہ داری راکې نو زه د جنت ذمہ داری درکو. د دو سیزونو ذمہ داری دو څه دي؟ یو د دوو پتونانو منځ کې چې کومه غوښه ده د هغې ذمہ داري راکړه چې دا په ګناه کې نه استعمالوم، او یو د دوو جامو منځ کې چې کومه غوښه ده چې دا به په ګناه کې نه استعمالوم. وی د دې ذمہ داري راکړئ نو زه تاسو له د جنت ذمہ داري درکوم. دا ژبه مونږ په کوم ځای کې استعمال کړه؟ ټول په غیبت، په کنځلو، په دروغو. دې باندې خدای ولې نه یادوم؟ د دین خبرې پې ولې نه کو؟ ذکر ولې نه کو؟ نو ما تاسو ته وایي چې ذکر څه ته وایي؟ هر هغه څیز چې الله پرې مونځ کوه دا ذکر دی. درود شریف وایه اللهم صل، الله پکې راغی دا ذکر شو. لا اله الا الله ته افضل ذکر ویلې شوی دی. او دا ټولو کې بهترین په دې دی چې د پیسري مسلمانېږي توحید کلمه ده. حضرت موسی علیه السلام الله نه تپوس وکړو، الله داسې شی وښایه چې زه پې تا ته ډېر زیات در نږدې شم. وی لا اله الا الله وایه. وی الله دا خو هر څوک وایي، داسې چې وښایه چې بل څوک یې نه وایي او زه ووایم. وی ای موسی که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې د تلې یو چابلي کې واچوې او دا کلمه بل طرف ته واچوې دا به پې وزنداري. خدای نوم دی. ولی ذکر الله اکبر، د خدای د ذکر نه لوی څیز بل جناب نشته دی. نو دا لا اله الا الله، الله پرې زیات خوشحالېږي. او که دې په معنا بعضې خلک دا وایي او معنی ته توجه نه، هېڅ پروا نشته. که معنی ته توجه وي چې د عبادت لایق بې د الله د ذات نه بل څوک نشته، د خلاصه معنا ده، هم ډېره ښه خبره ده. او که دې معنی ته توجه نه دی او صرف وی الله الله الله، لا اله الا الله، سبحان الله سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، اسم دا وی، نو که توجه دې نه وي په دې ژبه چې دې په دې د خدای پال دې ذکر چلیږي نو په دې به هم خدای اجر او ثواب درکوي، بې ثوابه نه پاتې کېږي. شونډې هر وخت د الله په نوم رپوه. او د الله د نوم ډېر بې تاثیر دی. ابو علي ابن سینا لوی حکیم و د بادشاه، لوی حکیم و. او ابوالحسن خیرقاني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ و، ډېر لوی عظیم الشان بزرګ. نو یو ځله دا هغه د ذکر صفت کو ابوالحسن خیرقاني رحمت الله علیه صفت کوي د ذکر دې کې دا اثر دی او دې کې دا اثر دی او دا اثر دی. نو ابو علي ابن سینا خو منطقي و، خو فلسفي و، حکیم و. او تی خواجه صاحب یو کوټې ټکي ته ګوره، دونه اثر ته ګوره. الله د نو پوټې ټکي دی او دونه لوی انقلاب راولي او دونه لوی اثرات کوي. نو ابوالحسن خیرقاني صاحب اخو ډېر عالم هم وګورئ، لوی عالم هم او بزرګ هم. هغه چې ابو علي ابن سینا ته مخ ور واړو، ورته څه وایي؟ ای خر تو چې داني، خره ته په څه پوهېږې؟ نو چې د بادشاه حکیم ته د په بری مجلس دک مجلس کې خر ووایي او رسوا شو کړه. او لوی سړی دی او په جات مجلس ورته خر وایي، خره په څه پوهېږې؟ نو بس د ابو علي ابن سینا رنګ بدل شو، خولې ته روانې شوې او شکل بدلېږي چې زه خو یې په شرمونو شرمولم. خواجه صاحب زه خو ساده سړي زه په شرمونو شرمولم او مجلس کې راته خر ووې او ټول خلک مې پېژني چې دا خو د بادشاه حکیم دی، دا دې را سره څه لوبه وکړه.
رنګ بدلیږي او رنګ زیړ شو، خولې ته بیږي. او خواجه صاحب بل طرف ته توجه شروع کړه، د دین خبرې کولې چې بیا حکیم صاحب ته مخ ورواړو ابو علي ابن سینا ته. حکیم صاحب ولې رنګ دې بدل شو، مخ دې زیړ شو او خولې دنه بیږي، څه چل شوی دی؟ وی خر دې راته ووایي رنګ به مې نه بدلېږي. په دا دومره لوی مجلس کې خر دې راته ووایي رنګ به نه بدلېږي، وجود به نه رپېږي، خولې به نه بیږي. حکیم صاحب ابو علي ابن سینا یو خر ده کې دونه لوی انقلاب راوسته چې خر مې درته ووایي چې رنګ دې بدل شو خولې ده نه بیږي، نو خر دونه انقلاب راوستی چې د خدای نوم نشي راوستی. بس چپ شو. واقعي د خدای د نوم ډېر لوی تاثیرات دي، ډېر لوی تاثیرات، خو موږ پوهېږو نه د خدای په نوم کې. نو دا خبره نیمګړې پاتې شوه. انشاءالله که آینده جمعه کې موقع پېښه شوه نو د الله د ذکر متعلق یو څو خبرې به راته انشاءالله بیا وکړم انشاءالله العظیم. خبره نیمګړې پاتې شوه. اولاد دپاره دعا غواړي، الله دې ورله نارینه اولاد ورکړي. زمونږ مولانا صاحب ویلي چې ویښتو تورولو کې د زنا برابر ګناه ده. نه 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 زنا برابر ګناه پکې نشته، خو بهر کې ویښته تورول ښه نه دي. که سړی ویښته توری نو چې که دی جهاد لځي نو دله د ویښتو تورولو اجازت شته. یا دویمه ښځه کوي، یا ښځه کوي څوک ښځه نه ورکوي او دی ویښته کوي توری، اجازت شته. او هسې د ویښتو د تورولو اجازت نشته دی. دعا وکړئ رب ذوالجلاله مونږ له د ذکر توفیق راکړي. خدای زمونږ په ژبه او زمونږ په زړونو کې خدای د ذکر ماده واچوي. خدای ته مونږ ته هر وخت کې د خپل مبارک ذات را یاد کا. خدای زمونږ په اندامونو کې د خپل ذکر توفیق راکړه. خدایا تم د ګناه نه وساته، او چې کوم ګناهونه م کړي راته یې معاف کړه. خدای د نیکو توفیق راکړه. د ذاکرینو په صف کې م پاسوه، دنیا کې م د ذاکرینو صف کې وشمېره، او آخرت کې م د ذاکرینو په صف کې پاسوه. او ذاکرینو له چې الله کم ثوابونه او کم اجرونه تا مقرر کړي دي، خدای هغه ثوابونه اجرونه زمونږ نصیب وګرځولي کوم. نو کې خو مردګانو دپاره زمونږ دلته کې د ګاونډ کې د سریر خان دي والده صاحبه وفات شوې وه. ډېر ښه بنیاده مو حقیقت دانې دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، الله تعالی د سفر راحت نصیب کړي، الله د قبر رڼاګانې نصیب کړي، او پروردګار یې بچو له وارثانو له صبر ورکړي، او د هغې چې د بیمارۍ کوم خدمت به یې وکړو الله د هغوی له د هغې 255 باره